که په آینده نسل باندې په خپلو زنانو باندې مضبوط نظر ونه ساتو سبا به په سرو سترګو جاړي لیکن بیا به سم نشي کولی. درخواست کوم نن نه انشاءالله د خپلو والدینو خدمت به شروع کوو او د خپلو زامنو لوریانو ته زما عزتمندو درون درون لباسونه به ورچو. دغه د غیرو په نقش قدم باندې چې کوم موږ او تاسو رواني والله العظیم د دې اخري انجام هلاکت دی، هلاکت دی، تباهي ده، رسوایی ده. دعوت و تبلیغ کې وځئ د خپل د زندګۍ مقصد به وپېژنئ حاجي صاحب چې الله موږ او تاسو د دنیا ته څه دپاره رالیږلي. زه خو بار بار تاسو ته ویم تا چې بل باندې د خاورو ډیری جوړ کړو دغه شانتې به پتا هم واوري خاوري اوازونه چې د بل د مرګي اوري دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او طلاقات. یو کس مرغۍ راوسته او زما عزتمندو پنجره کې کېښوسته او یو طرف ته ول دانې کې خوستي بل طرف ته اوبه کې خوسته. د دې مرغۍ دا زندگی په دې پنجره کې تیریږي لګیا دی. او دا مرغۍ غټه شوله وزرې غټې شولې. زما عزتمندو ډېرې زندګۍ بعد د دې مالک په زړه کې رحم راغی چې دا خو د هوا سیز دی او تا په دې پنجره کې ګرفتاره کړې ده پرېږده. خو چې کله دا مرغۍ راوستې وه دا بچی زما عزتمندو وړه وه او چې کله پرې خوستا غټه مرغۍ تینه جوړه شوې وه. غټه مرغۍ غټې غټې وزرې وي. خو چې کله د جال او کله د دې پنجرې نه هغه مرغۍ راویستله او زما عزتمندو چېرې دا به والوځي او په هوا کې به ازادې وزرې به ووي. نو هغه غریبې ټوله زندګي په پنجره کې تېره کړې وه. خپلې وزرې داسې کولاو کړي دي او څه وایي تا بې پرواز نهی تا بې پرواز نهی راه چمن یاد نهی. وزرې خو میخه غټې غټې دي خو مالی چل نه راځي چې څنګه سړی الوزي. خو ټوله زندگی په دې پنجره کې تیره کړې. راشي میرا زندگی کا مقصد تیری دین کے سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی. کله یو نوجوان په صدق سره توبه وباسي د بدکارۍ نه د الله د نافرمانۍ نه د والدینو د بېادبۍ نه کله د خپلو سترګو د خپلو غوږونو د خپلو خپو تلل اورېدل قتل ویل دا ټول ټیک کی چې الله نن نه بعد به نه کوم. فرشتي په اسمانونو کې جشن مناو کې جشن د الله یو بنده نوجوان په صدق دل سره په اخلاص سره توبه ویستې ده او اسمانونو کې اعلانونه کوي چې د اسمانونو په جنتونو کې چې کم دی څومره محلات دي څومره جنتونه دي دا ټول سجاو کوي ښایسته کوي. ولې چې د الله یو بنده یو نوجوان نن په صدق سره توبه ویستې ده په صدق سره توبه ویستې ده. چې کله د بدکاری منځ کې هیڅ قسمه رکاوټ نه. زنا الله قرآن کې فرمایي ولا تقربوا الزنا. زنا ته به نږدې کېږم نه زنا ته به نږدې کېږم نه. زما محترمو چې کم شی په بازار کې شارټ شي شارټ د هغې قیمت بړاوي که نه بړاوي هر سړی د هغې تفتیش کوي چې کم شی شارټ وي. نن دغه خلک شارټ دي چې هغه د بدکارۍ نه ځان منع کړي. هغې ته هیڅ قسمه رکاوټ نه وي په بدکارۍ په زنا کې لیکن دا سیټ ته شي زما رب په دې خفه کېږي زما رب ناراضه کېږي. والله د الله دپاره دې یو بدکاري پرېښوسته د الله د نافرمانۍ نه دې ځان بچ کو چې زما رب پې ناراضه کېږي خفه کېږي. هیڅ قسمه رکاوټ نشته کولی شم خو زما رب خفه کېږي. نیکم الله وی اول به دې دنیا ښایسته کوم اول به دې دنیا ښایسته کوم بیا به چې کله تاله مرګ راشي قبر به درله ښایسته کوم او بیا به چې کله جنتونو ته آخرت طرف ته سفر کې آخرت به دې ښایسته وي. زما محترمو دا راز کې دا خبره کوم زه د چا نوم نه اخلم. یو زنانه ماته کال وکړو او زما محترمو قسم یې وخوړو چې ما نه یو غټه غلطي شوې ده چې ما به الله معاف کړي که معاف به نه کړي. زما محترمو وی ما نه بدکاري وشوله زنا وشوه او یو پیغله جینۍ ځکه خو تاسو ته زه چغې وم چې نن دا ټچ موبایل چې په کم کور کې وي د دې کور دا دیوالونه وغورځوه. هیڅ ضرورت نشته د دې چاردیوارۍ چې دا ټچ موبایل زموږ په کورونو کې وي. پلار په سعودي عرب کې ناست دی او دلته لور خپلې مور ته چې کوم دی موبایل نیولی دی او لایو سټارټ کړې ده. اول ته پلار په سعودي عرب کې د خپل کور لایو ګوري خپله ښځه ګوري چې هلکه دا څه چلو شو. دا ټول شیزونه زمونږ او ستاسو د بربادۍ دپاره جوړ دي. زه درخواست کوم
ډیر په معذرت سره دا خبره کوم، په معذرت سره. زما محترمو وای چې کم نوجوان هغه یو خزوم او ما سره بدکاری وکړه، وای دومره مالدارو، حالانکه هغه ما پسې بیا رشتم راولېږه، زه خپلو والدینو هغې له ورکړله ما، خو لیکن د هغې بدکارۍ نه بعد په هغه هر څیز باندې اور ولګېدو، هغه هر څه ترې نه لاړه، د غربت چپې پرې راغی. الله چې خفه شي، الله چې ناراضه شي، بیا زما محترمو وای د 15 منټو خباست، د 15 منټو ګناه، د 15 منټو لذت مزه هغه ختم شي، خو د هغې چې کوم خباست ستا په زندګۍ باندې به پرېوځي حاجي صاحب، ستا په بچو نسو کړوسو باندې. دلته خو پاک دامنه ښځه غواړي چې داسې بیبي ماته په قسمت کې او داسې بیبي ماته په نکاح کې شي چې هغې چا کتلی نه وي، هغې اواز چا نه اورېدلی او خپله څنګه زندګي تېرې خپله څنګه. الله قرآن کې واضح فرمایي چې پاکو سړو دپاره پاکې بیبیانې دي، پاکو سړو دپاره پاکې بیبیانې دي، د پاکو بیبیانو دپاره پاک سړي دي. الله پاک دا اعلان دی، قانون دی، خفه کېږو ونه. او د بدکارو ښځو دپاره بدکاره سړي، بدکاره سړو دپاره بدکاره ښځې. قرآن کې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین. نو تاسو ټول غواړئ چېرې زمونږ بیبیانې دي پاک دامنې، نو موږ او تاسو به خپل ځانونه پاک دامن کوو به انشاءالله. موږ او تاسو به د چا عزت باندې لاس نه اوچتو، د چا په عزت کې به زما عزتمندو. یو صحابي راځي، یا رسول الله زنا ته مې زړه کېږي، ستا وای بدکارۍ ته مې زړه کېږي. الله رسول داسې نه کوي چې یو څپېړه ورکوي، نه. صحابه چې کم دی بار چاو ته په توره باندې هم ګوتې ووهلې چې دا دومره بېدبه دی، الله رسول ته مخامخ وایي چې بدکارۍ ته مې زړه کېږي. نه، الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته په ښایسته انداز کې فرمایي، وایي ته دا غواړې چې ستا ترور سره څوک بدکاري وکړي؟ ونه یا رسول الله دا زه چېرته؟ ته غواړې ستا خور سره څوک بدکاري وکړي، ستا مور سره څوک بدکاري؟ نه یا رسول الله. الله رسول ورته فرمایي همدغه شان ته څنګه خپله خور مور او ترور نشي برداشت کولی چې هغې سره څوک بدکاري وکړي، نو د بل خور او مور او ترور څنګه چې کم دی داسې یادې. هغه ځای کې دی نوجوان توبه ویستا او الله رب العزت دومره یو پاک دامن انسان د هغې نه ویستو چې زما عزتمندو د هغې مثال زه تاسو ته نشم بیانولی. نو دغه زنانه په الله یقین وکړئ، ما ته دا خبره وکړه چې هغې بار بار ما سره په رابطه کې وایي اوس دومره پیسې نشته چې تا را واده کم، دومره څه نشته، هر څه لاړه. زما محترمو دغه خلق چې د الله نافرمانی کې بدکاری کې په دنیا کې آزاد زندگی تیری، اول به دنیا بربادیږي حاجي صاحب، بیا د مرګ نه بعد زما عزتمندو عبدالملک بن مروان لوی بادشاہ دی، او چې کله مري په دنیا کې خواهشاتو او زما عزتمندو من چاهي زندگی تیر کړه چې سې زړه کې راتلل ډس به تی پورته کولو، دې ته به نه کتل چې الله خفه کیږي او که خوشحالیږي، نه زړه مې راته څه وایي، وایي یاره ما خو په زړه یو ارمان هم نه دی پرېښی وایي وربشي پیشوي. من او تاسو مجرمان مجرم په قیدخانه کې آزاد زندگی نه تیری چې زما دې په زړه کې یو ارمان هم نه، د مجرم په زړه کې ډېر ارمانونه خو څه کولی نه شي. چېرې پابندي وي پې، من او تاسو هم پابندي یو که نه یو؟ اواز راکړئ یو که نه یو؟ موږ په پابنده زندگی تیرو به که نه؟ دا خپلې سترګې کتل به کوو، خو داسې نه چې بس څه ګورو به ګورو. الله وایي څه به ګورې او سبا نه ګوري، سبا ګوري او سبا سبا اوري او سبا سبا وی او سبا سبا ګټي او سبا نه ګټي. دا ټوله زندگی الله موږ ته ښودلې ده که نه ده ښودلې؟ خو به ځان بوجھ کر په یو ګناه باندې یو انسان ورځي، نو زما محترمو بیا به عذاب هم ډبل وي که نه وي؟ عذاب هم ډبل وي که نه وي؟ عبدالملک بن مروان آزاده زندگی تیره کړه، خو چې کله مړ کېدو مخې د قبلې نه واوړېدو، مخې تک تور شو، مخې د قبلې نه واوړېدو تک تور شو. بل زوی په باچاحت په کرسۍ باندې کېناستو، عیاشانې کولی هغه چې کله مړ کېدو مخې تک تور شو. زما عزتمندو د دې پلار په کفن کې په خوځېدو شو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ولاړ دی او دا بچي څه وایي، زموږ پلار خو ژوندی دی خوځېږي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورپسې را مخکې شو، وایي
پلارم ژوندی نه دی وی پلار ته عذاب زر شروع شو